دو سیزونو باندې الله ډېر خفه کېږي. یو سودخور ته الله وایي که سود نه پرېږدم زما جنګ ته تیار شه فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله قرآن مجید کې اعلان کړی سودخور که سود نه پرېږدي زما جنګ ته تیار شه. او دویم عالم باندې الله ډېر خفه کېږي. څوک زما د عالم سره دشمني کوي الله فرمایي نو زما ورته جنګ اعلان دی. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. خطیب بغدادي رحمه الله فرمایي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او امام شافعي رحمت الله علیه فرمایلی دي که عالم ولی نشي نو په مخ د ځمکه بل ولی نشته. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. عالم دشمنی دا د الله دشمنی ده. نن موږ عالم سره دشمنی کوو، غیبتونه کوو، پروپاګاندا پسې کوو. دارنګه چې کوم دی هغه کنځلې ورته کوو. په کنځلو کې کنځل نه خوښېږي، پروپاګانډو کې پروپاګانډا نه خوښېږي، لقبونه ورته ورکوو. نن د دې معنا دا ده چې الله پاک زه ستا جنګ ته تیار یم ځکه زه به عالم سره دشمني کوم، عالم غیبتونه کوم، پروپاګانډې به کوم، کنځلې به ورته کوم. د الله پاک زه ستا جنګ ته تیار یم. نو چې الله سره څوک جنګ کوي نو خلک به خرابېږي که نه به خرابېږي. زه دا نه وایم چې ګڼ ټول خلک د الله سره دشمني کوي. ډېر ښه خلک شته. وګوره دا څومره خلک راغلي دي، دینداره خلک دي، نیکان خلک دي، خپل بچي روستي دي، حافظان یې وګرځول چې کوم دی هغوی قاریان شو، ناظر اخوان شو، دین ته ډېر خلک ښایي. اوس لږ خلک خو داسې ووي او د هغې د وجې نه ټول امت ته خرابۍ میلاویږي، نقصان میلاویږي. لہذا خپل بچي پوهه کړئ، خپل کورونو کې خپل خولې هم او خپل ژبې هم انسان کنټرول کېږي چې داسې خبره د نه ونوځي چې د ایمان خراب شي. سیاستونه وغیره به خپل کار کوي خو لیکن خپل ایمان خو بچ کړئ که نه خپل ایمان هم نه بچ کړئ. چې ایمان بچ نه شي خو لا همیشه نقصان شو. لہذا ضروری ده چې موږ په دې خپل کار باندې په دې خپل سوچ باندې نظر ثاني وکړو، خپله مو خپلې خولې کنټرول کړو، خپل بچي هم کنټرول کړو، خپل نارینه زنانه. چې هلکه دا خرابې ټول په موږ کې دی چې د الله سره هم د دشمنۍ اعلان کړي چې الله سره څوک دشمني کوي نو هغه قوم خو ښه د ورځ نه مومي. لہذا خپل بچي علماو سره راوستل پکار دی، علماء سره محبت پکار دی، دیندار خلکو سره محبت پکار دی. المرء مع من احب. انسان باغ چا سره چې چا سره محبتي محبت دی د علماء سره وساتو نو په هر شعبه کې به الله ستا نوم لیکي او په هر شعبه کې به چې کوم دی د دین دا چې کوم دی ته هغې سره حسابېږي. زموږ د دې عالمانو مقصد هم دا وي چې دا بچي به څنګه دیندار شي، څنګه به مزګزار شي، څنګه د مور پلار تابعدار شي. دا علماء کرام دا ډېر خیرخواه دي د امت. عالمانو ته به خلک کنځلې کوي لیکن دوی به بچو ته سبقونه ښایي، پروپاګانډې به کوي، غیبتونه به کوي. په دې څیزونو باندې چې کوم دی ګورې نه عالمانو پسې بدرت چې کوم دی شروع وي، پټکې به راوالي او د سپي سر باندې به کېږي او دا نسبت به چې کوم دی کوي د عالم ته نو تا خو د ایمان نه لاس وینځه. د رسول الله سلام پټکي پورې توهین وکړه، عالم توهین دې وکړه، بې ادبي دې وکړه، ګستاخي دې وکړه، ایمان دې خراب شه. نن زموږ وطن خرابۍ ته روان دی او خراب دی، الله دې بچ کړي. خو ظاهري وجوهات به هم وي خو غټ وجه زما ذهن نظر کې هم دا ده چې نن خلک بې ادبي او ګستاخي د علماو ډېره کوي.